السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه یې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې څو ورځې مخکې د سوات په بایپاس باندې کوم هوټلې وي هغه ختمې شوې، هغه یې ورانې کړلې. د هغې په باره کې خلکو احتجاج کړی او په هغې کې د یو بابا ویډیو مخې ته راغلله او غوښتل مې چې هغه د خپلو ملګرو سره شریکه کړمه او هغه ورته وښایم. نو د بابا دا ویډیو وګورئ، د هغې نه پس در سره بیا په دې خبرې کوو. دې کې تاسو وګورئ دا بابا په جړا شوی دی. تاسو وکتل د بابا دا ویډیو چې هغه په دې کې ډېر زیات غم اظهار کوي او جړه یې پکې کړې ده یو صوبله چې یاره زما دا هوټلې ختمې شوې او دی راله ختم که. نو هغه وویل چې زه پې ځان وجنمه او ورځمه که دې نه سمېږي او نور یې ورانوي. نو دا خلک یې بیا رانیسي، بیا یې رامنع کوي چې بس پرېږي د خیر دی. نو زه یو پیغام په دې کې ورکوم چې ګوره زمونږ د پاکستان حکومت او بالخصوص د خیبر پښتونخوا حکومت که چاله کاروبار ورکولی نشي نو په کار ده چې دا شته کاروبارونه نه خرابوي. که چاته نوکریانې ورکولی نشي نو په کار ده چې د دې غریبانانو چې کم دا مزدور کار دي او هغې پکې لګیا دي د ورځې له 100 روپۍ پیدا کوي، په کار ده چې د هغې دا کم محنت دی دا خراب نه کړي، دا ضایع نه کړي. ګوره که یو کاروبار سړی روانوي چې وړوکی کاروبار هم روانوي نو تقریبا ستا پې باندې 10-15 لاک روپۍ پې باندې خامخا لګي او ضرور لګي. نو دا خو غټ غټ کاروبارونه د کروڑونو روپو کاروبارونه و، هغې ورله همدا شانتې په سیند باندې لاهوک او هغې ورله را وغورځول. نو دا یو زیاتې دی، ظلم دی او بالکل دا یو ښه طریقه باندې هم کېدلی شوه. مخکې نه دې ته نوټیفیکیشن ورکړی وی چې یاره دا هوټلې دې ځای نه ختمې کوي. نو دې په یو ښه انداز باندې بل ځای ته وړی وی. یا دا خو د حکومت رولز دي چې یاره په کوم ځای کې آبادي او هغه حکومت ورانوي نو د هغې به هغې خپل پیمنټ ورته کوي. نو یقینا ډېر د افسوس خبره ده زموږ د حکومت دپاره. هغه وجه صرف دا ده چې کم غټ خلک دی او کومو ته د دې لاس نه رسي د هغې هوټلې پکې پاتې شوې او چې کم هغه خلک دي چې د دې لاس ورته ورسېده نو د هغې هوټلې پکې ختمې شولې. نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده او ډېر د افسوس مقام هم دی چې د خلکو کاروبارونه لاړل، تباه و برباد شول. نو دا پاکستان او دا صوبه به څنګه ترقي وکړي چې په هغې کې د کاروبار ځای نه وي؟ دا به څنګه مخکې لاړ شي چې په هغې کې خلک بېروزګاره وي؟ چې کوم خلک ځان له په خپل لاس او په خپل مخ سر باندې کاروبار روان کړي، په هغې کې د غریبانانو بچي لګیا وي، محنت پکې کوي، چاته روټۍ ږدي، چېرته لوښي وینځي، چېرته څه کوي، چېرته څه کوي. همدغه غټ خلک چې دا کومو خلکو ورته دا وران کړو همدا خلک به دې هوټلو ته راتله او دوی به چې کوم دی نو په دې کې خوراک کو او دغه خلکو به د دې خدمت کو. نو هغه خلکو دپاره یې نن چې کوم دی نو د غم یو لهر هغې ورته جاري که او هغې یې چې کوم دی نو په غم کې مبتلا که. نو زه دا ویل غواړم چې یاره چې کوم دا هوټلې ورانې شولې په دې کې ورسره ډېر زیات خفه یو، انتهایي خفګان چې کوم دی نو هغه ټولو ته رسېدلی دی. نو داسې نه دي کول په کار. که چېرته دا تجاویزات وو نو بالکل دا د دې حق وو، خو دا د ټولو دپاره بیا تجاویزات وو. دا صرف د دغه غریبانانو دپاره نو مالدارو دپاره هم چې کوم دی نو تجاویزات وو. نو خپلو پښتنو وروڼو ته وایم چې ځانونه کامیاب کړئ په یو ښه انداز باندې، په یو ښه طریقه باندې. دا حکومت دا خو نه د چا پروا کوي او نه چې کوم دی نو مخکې کړی ده او نه اوس کوي. دا خو سیاست خلک دی، سیاسي خلک دی، به خپل هغه مقاصدو دپاره او خپل سیټ دپاره چې کوم دی نو منډې ترړې دي او هغې دغه سیټ وګټي، بیا د خپل غریب عوام چې کوم دی نو تپوس او پوښتنه نه کوي. نو بالکل دغه خلکو دپاره انصاف کول پکار دي چې دې ته په یو ښه طریقه باندې انصاف میلو شي. الله مو ټول ښاد او آباد لره. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.